الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر دې قران عظیم الشان قسم کو بس ضرور ولې شو چې سړی سره قسم قران وشي نو دا خلا پکې ډیر شمول چې شپې ماحول خدا سي دی لکه چې په سړی د اختر ورځي جی تر اوسه پورې زموږ د دوزونه الله ناراضه او ځکه ټول مونږ باندې بدای نازل کړي وي او ان شاء الله تعالی د دې خاص کر د دې دشمنای زموږ ټول دوزو ته هر کلی تر دې سناسو دغه ور رسیدل او ان شاء الله اوس به دې وخت کې د میاش نیمه کې ور ټول دغه جړې به ختم شي بوډه موالو ان شاء الله جړې به ختم شي الله پاک دا سختی معاف کړه او بدا به چې د خوشاله کار خو ځکه چې دشمنی او بدترین شی دی بیزته شی دی ذلیل شی دی او په دشمنو کې چې هم ګټې نه دي کړي چرتم دشمنو کې صرف تاوان دی نو زه ټولو ته دا وایم چې بالکل ټیبل ته کښېنئ خبرو ته کښېنئ او په خبرو حل کول دا سخت سکیورټي انتظاماتو کې منعقد شوی د روغې تقریب دی په کوم کې چې کاظم خان حج ممتاز خان او اعجاز خان ترمنځ یو 18 کلنه دښمني په صلح باندې خپل اختتام ته ورسېدله د جرګې مشرانو په کوششونو باندې دا درې غټ خاندانونه د کم و بیش 18 مړو نه پس یو بل سره د دوستۍ او د صلح سوګندې وکړلو د ګڼ شمېر خلکو مخامخ غاړې وته دغه موقع باندې د جمعیت علماء اسلام صوبایي مشر مولانا عطاءالرحمن اختتامي دعا وکړله او مهرباني وکړئ دا کوم زمونږ خپل کسان چې کوم جوړه چې زموږ شو دې وجه باوري دې قسم به تسلی به آینده لپاره یو بل ته کې سنسار الله د بشپړ اشاره زموږ ټول مرګ قسم چا سره چې چا ونده ټول تاسو کلیئر شي دا ټول لپاره دی الہ العالمین دا حاضر مجلس ټول بد جرګې کې او په صلح کې د دوی د عمل قبول او منظور وګرځي الہ العالمین زمون په ټول ملګرو باندې رحم او کرم وکړي امين لا استقبال راكب دي شهاده شيء لا تفريق لازم بركنا ميديا ولا تسجيلات سامي وصلت قسمه سلام مشاركه رونا دي بس ضرور ولې شو چې سړی سره قسم قران وشي نو دا خلا پکې ډیر شمول چې شپې ته مړی وینو سړی سره قسم قران اول کوم او چې دا غي د پاسه بیا غلط سوچم زمون خدای ایمان دی او دا مې یقین دی ځکه چې په قران باندې یو سړی دا غي نه پس یو کار کوي نو بس خو بیا مسلمان نه یو لسم کال بعد زموږ الله پاک دا سختی معاف کړه او بدا به چې د خوشاله کار خو ځکه چې دشمنی او بدترین شی دی بیزته شی دی ذلیل شی دی نو په دې باندې وا چې څونه خوشحالي وشو دا به کمی او زه د ټولې علاقې د مشرانو د کشرانو د همزولو دلته چې راغلي په کومه مینه چې راغلي د ټولو ډېر شکریا ادا کوم خاص کر د دوزوی د خلکو نو زه خو دا پیغام د ټولو پښتنو ته خاص کر د پښتنو د خوره دا پیغام ورکوم چې دا دشمنی چې کوم دی یو ذلیل ترین شی دی او په خپل ځان رحم دی وکړي په خپل بچو دې رحم وکړي په خپل کام دې رحم وکړي د پښتنو کام لپاره چې کوم دی دا جرګه چې کوم دی دا یو جامه ده او الحمدلله جرګې نظام چې کوم دی دا بهترین نظام دی ټولو پښتنو دا وایم دا دشمنی چې کوم دی دا په کوی کې ځان ساتل دي کوی نه چې سر اوچت کوي دا خلک پسه وي دې ته نه وایي چې زما کور رانیږي زما بچي تباه کېږي علاقه تباه کېږي خو خلک پسه وي نو زه دا خواست کوم د خلکو ته چې خلکو ته پرېږدي خپل کورونه جوړ کړي او دا انشاءالله زما علي دا میشن دی زه د دې باوجود هم چې کوم دی د خاص کار ما ته بیا وایي چې د پولیس ډېر شکریا ادا کوم چې دلته راغلي دي زموږ ډېره زیاته د سکیورټي په علاقه کې زه دا چې دا جوړې وشي انشاءالله امن به او انشاءالله دا زما خو انشاءالله مخکې هم دا یو میشن و د دوزو مخکې چې کوم دی زه د اصلاحي جرګې جنرال سیکرټري وم دا له 7 کاله کې لکه دغه راغلی انشاءالله دا زما ذمېواري انشاءالله او د دې ټولو
کوم به ځان سره مې کوم شاید دا څونه روغي دا به خیر کوو 2008 9 کې دا مسلې جوړې شوې وي او نن الله پاک خیر ته ورسول ستاسو د وړاندې دي مسلو نه موږ الله پاک بری کړي او د کې جیلونه هم راغلي دي تاڼې هم راغلي عدالتونه هم راغلي دي او نن موږ عدالتي مسلې نشته دی نو دا نن ماحول خو ستاسو د وړاندې دی نن ماحول خو داسې دی لکه چې په سړي د اختر ورځې جي ډېر په ښه طریقه باندې الله پاک حل کا او کله چې دوه جرګیز وي یو ورسره الله وي نو چې کله چې سره الله ملګري نو انشاءالله هغه ته تکلیف نه وي او انشاءالله تعالی دا ډېر په خیر او په خوشحالۍ او په ښه طریقه وشوه دې کې 17 مړي شوي دي خو چې کله الله غواړي نو بیا پکې انسان هېڅ نشي کولی انشاءالله بیا زر تر زر هغه کار کېږي بل دا چې تاسو مخکې روډ پلان سره دا درې واړه غټې فیملیانې وي د دې رانږدې کول ګران کارو د دې منځ کې دا مسایل ختمول ګران کارو د دې دوانو بلکې د درې واړو اعتماد ګټل ګران کارو مخکې ستاسو دې علاقې کې چې نورې دشمنیانې دې نه پس دی کې زیلی یو څو دشمنۍ دي انشاءالله او د میاشت کې به دننه د هغې خوشخبري مورئ انشاءالله تعالی چې او هم الله ختمې کړي او زموږ د وضو نه الله رضا شي تر اوسه پورې زموږ د وضو نه الله ناراضه و ځکه ټولو موږ باندې بدۍ نازل کړې وي او انشاءالله تعالی د دې خاص کر د دې دشمنۍ زموږ ټولو د وضو ته هر کلي ته د دې څه ناڅه دغه ور رسېدلی او انشاءالله اوس به دې وخت کې د میاشت نیمه کې به دا ټول دغه جړې به ختمې شي بوډۍ هم ووالو انشاءالله جړې به ختمې شي الحمدلله یقینا نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ په دې علاقه کې دا کم اور لګېدلی او که دا کم فیملیز وو دا کم خاندانونو ډېر ټایم نه په دې دشمنۍ په یو د عذاب باندې ککړو نو الحمدلله زه د دې د مین کردار خضر خان او هغوی سره کم ټیم کم مشرانو چې دی کې دا کم کردار ادا کو او انشاءالله چې دا شانتې مشران او دا خلک وي نو الحمدلله زموږ په دې دوزو کې چې دا څومره دشمنیانې دي انشاءالله مخکې مونږ دې کې کردار ادا کړی دی او بیا به هم کوو او دا خلک به یو کوو زما نوم ملک لطیف دی او د افر دیر سره تعلق ساتم زه له د هغه زګینه سپیشل رالم ځکه چې دا زما ملګري دي زما سره تعلق دی نو که موږ د یو زګي ته ورتللو نو هم داسې مو چې یاره دا بل هم زموږ ملګری دی او که دا بل ځي ته ورتلو نو هلته موږ ویل چې دا بل خو هم زموږ ملګری دی خو الله تعالی نن ډېر فضل وکړ رحم یې وکړ او چې دا دشمنۍ کله ختم شي نو زموږ په دې سیمه کې به امن راشي او موږ ټول د دې ډېر زیات خارخواوي د امن چې موږ د خپلې علاقې د سیکورټي سره د پولیس سره د ایجنسیانو سره د سیکورټي ادارو سره د پوش سره د دوی سره موږ ښه زبردسته اوږه په اوږه باندې ودرېږو زموږ په دې علاقه کې زموږ چې کوم نوجوانان دي مونږ د هغوی د ذهن نه مونږ دا فتنه وباسو دا د دشمنو دا د پولو پټۍ باندې په دې وړو وړو خبرو باندې چې مړي کېږي او دا د ټوپک دا کلچر او د بدماشۍ دا کلچر دا به انشاءالله که خیر مونږ د خپل علاقې نه ختمو بس داسې ده چې د دې نه وړاندې ژوند بل رنګې و چې کله د یو سړي راځي نامو شي روغ وشي نو ژوند بالکل چینج شي پاتې شو زه په علاقه باندې چې څومره خلکو بدی دي نو زما هغوی ته دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ خپل بچي خپل خاندان خپل کور دوستان د شر نه محفوظ وساتئ او کوشش وکړئ چې په علاقه مشران شته هغوی پکې وړاندې کړي او د خپلې مسلې یو خیر ته وباسئ جي تاسو ته چې موقع میلاو شي په علاقه کې دغه مسایل ختمولو څه دپاره او تاسو سره چې اوس دا دوه غټې غټې فیملیانې یو ځای شولې د دې علاقې هر یو کلي ته او هرې کندې ته څه نه څه دغه رسېدلی او د ستاسو د غټې معاملې د وجې نه نو تاسو ته چې موقع میلاو شي تاسو به هغې کې څنګه کردار ادا کوئ زموږ جي داسې ده چې زموږ دا ژوند که دا موږ 10 کاله 12 کاله یا 14 کاله بدي وکړه نو سپیشلی زما ژوند زما د خاندان ژوند د کلي وطن علاقې دپاره بالکل خلکو ته وړاندې د وقف دی چې خپله په دې عذاب کیو او کوشش زموږ دا دی چې خلک د بدو نه دشمنو نه خلاص کړو انشاءالله او زما به دا میشن یې که خیري چې په دې علاقه څومره بدی دي نو انشاءالله خپل به تاوان کوم خپله به خرچه کوم خپله به هر خاندان له ورځم او د دې مسلو حل به انشاءالله روغ ته وباسم که خیري بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ دا بدي چې وه نو دا خو تقریبا 16-17 سالو چلی ده خو د دې نه پس الله پاک رحم وکړو زموږ دا راضینامه وشوه او دا خبره خدای پاک خیر ته ورسوله دې نه پس خو هغوی سره هم ورولې شوه او مونږ په خپله هم چونکې سیاسي طرف ته مخه که نو اوس چې یو سړي ته مونږ دا دغه کوو چې روغ وکړو خپل هم دښمني وي نو څنګه به یو سړي ته ووایو چې ته روغ وکړه نو د دې د وجې مونږ وایو چې یاره مونږ خدای پاک او بله د زمونږ دا کومه پارټي چې ده جمعیت علماء اسلام والا نو دا
د عالمانو دعاو او د دوی برکاتو چې دوی دعاګانې کولې خدای پاک خیر ته ورسولو انشاءالله په علاقه کې چې څونه بدیانې دي موږ به اوس مشترکه دا کوشش کوو چې انشاءالله دا بدیانې به خدای پاک خیر ته رسوي او موږ به پکې منډه کوو او د علاقې نه به دا ناسور ختمو نو الله پاک دې موږ له دې کولو توفیق راکړي چې موږ داسې قسمه کارونه خدای زموږ د لاسه والي او دا چا چې دې کې منډه وکړه چا چې د زړه نه یو منډه وکړه یو اخلاص وکړي خدای د هغه ټولو اجر